د ډیرو ملګرو انتظار و چې د شاه محمود قریشي او د عمران خان صاحب ترمنځ کمې خبرې شوي دي. نو عمران خان صاحب د هغې خبرو تصدیق وکړو چې زما او د شاه محمود قریشي ترمنځ کمې خبرې شوي. بل طرف د ملګرو د جهانګیر ترین د پارټۍ حوالې سره عمران خان د خندانه یوه ډکه خبره کړې ده. د ډیرو خلکو انتظار و چې یاره د پی ټي آی چې کومه پارټي ده نو هغه ختمېدو واله ده. د هغې حوالې سره کوم اپډیټ دي دغه پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم، خو ویډیو به د ملګرو سره شیر کوئ. کم از کم موږ له به هم داد راکوئ، ویډیو له لایک ورکوئ، کمنټس کوئ او په مینه باندې ملګرو سره ویډیو شیر کوئ چې ټول ملګري د نوي اپډیټ نه خبریږي. راځو د نن ویډیو طرف ته خو اوله کې یو ډېر اهم خبر ستاسو سره شریک کوم. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري سینیټر مشتاق احمد صاحب چې کوم د عافیه صدیقي خور او نور هغه ډیر کسان چې کوم بېګناه په جیلونو کې پراته دي د هغوی دپاره یو تحریک شروع کېدو واله دی. د هغې تحریک آغاز به نن سینیټر مشتاق احمد صاحب د کوم ځای نه کوي؟ د پېښور نه. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري 11 جون اتوار 6 بجې شام پېښور موټروے ټول پلازا. د پېښور چې کومه موټروے ټول پلازا ده نو د هغې مخې ته به سینیټر مشتاق احمد صاحب مازدیګر په 6 بجې باندې د دغه تحریک آغاز کوي. تاسو ټولو ته د دعوت اپیل دی چې لازمي انشاءالله العزیز زه به هم کوشش کوم چې د دغه تحریک حصه جوړ شم، ځکه چې موږ د سینیټر مشتاق احمد چې کوم کوشش دی نو په هغې کې موږ خپل نوم رجسټر کړی دی. نو کوشش وکړئ ملګرو چې کوم تحریک شروع کېدو واله دی نو په هغې کې په اخلاص باندې شمولیت وکړئ چې د سینیټر مشتاق احمد صاحب او د پوزیا صدیقي چې کوم تحریک دی نو چې هغه مخ په وړاندې باندې لاړ شي. بل طرف د ملګرو پرون چې په بنو باندې کوم قیامت تیر شوی دی نو تاسو ټول به ترې خبر یې چې یاره کوم باران تیر شوی دی د هغې حوالې سره کورونه هم را پریوتي دي. نو دا ویلې کېږي د بنو حوالې سره چې 2 ماشومان او 6 نور کسان یادېږي، یعنی 8-9 کسان یادېږي چې هغه وفات شوي دي او د 100 نه زیات دا چې کوم دي نو هغه زخمیان دي. نو د زخمیانو دپاره خصوصي د زړه نه دعاګانې وکړئ او چې کوم کسان وفات شوي دي نو الله جل شانه دی د کور خلکو له د زړه صبر ورکړي او الله دې دغه قیامت په خیر خیریت باندې ختم کړي، ځکه باران رحمت دی ملګرو، خو چې کله داسې قسم باران وي نو دا زحمت وي. د زړه نه دعاګانې وکړئ. بل طرف د ملګرو چې کومه پیشنګویي د کراچۍ حوالې سره راځي چیرې سمندري او توپان دی هغه کراچۍ طرف ته را روان دی نو د هغې دپاره هم د زړه نه دعا وکړئ چې پاک پروردګار دی زموږ په دې ملک باندې خپل رحم وکړي او الله دې موږ د داسې قسم مصیبتونو او تکلیفونو نه وساتي. راځو ملګرو چې کوم اپډیټ دی هغه ستاسو سره شریک کوم د عمران خان صاحب او د شاه محمود قریشي چې کوم ملاقات شوی دی نو د هغې حوالې سره عمران خان دا خبره وکړه چیرې په سوشل میډیا باندې کومه خبره گردش کوي چې عمران خان دپاره دا پیغام راغلی دی چیرې ته څه وخت دپاره د سیاست نه یو طرف ته شه. نو هغه دا خبره وکړه چې یاره 2 قسمه پالیټکس دي، 2 قسمه سیاست دی. یو سیاست هغه دی چې کوم ماینس کېدو والا سیاست دی د څه وخته پورې هغه خپل سیاست وکړي، خو چې کله د هغه ضرورت ختم شي نو هغه بیا د ملک نه بهر لاړ شي او د سیاست نه څه وخته پورې بریک واخلي. زما چې کوم سیاست دی کوم تحریک ما شروع کړی دی نو هغه زه د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ژوند چې کوم طور طریقې وي تحریک انصاف د انصاف باندې چې کوم پالیټکس راغلی دی حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند نه زه متاثره شوی ما او د هغې تحریک سره زه راغلی یم. د قائد اعظم محمد علی جناح حواله هم ورکړه چې زما چې کوم سیاست دی او زما کومه تحریک دی نو هغه د قائد اعظم محمد علی جناح چې کوم تحریک و چې پاکستان یې آزاد کړی زما هغه تحریک دی. زه ماینس کېدو واله نه یم. دا نه ده چې زه څه وخته پورې سیاست وکړم او بیا د زه ماینس شم او زه د لاړ شم بهر ته. په انصاف باندې ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې. هغې دا وکړې ملګرو چې د پیرغون حواله ورکړه چې په قرآن مجید کې پیرغون ته ولې داسې په بد نظر باندې کتلی شوي دي، ځکه هغه ته په بد نظر باندې کتلی شوي دي چې هغه به غلامۍ ژوند په خلکو باندې تیرو او خپل کوم بادشاهت دی خلک یې خپل غلامان جوړ کړي او هغوی سره به داسې قسم ظلمونه کول چې هغه د برداشت نه بهر و. نو ځکه قرآن مجید کې پیرغون ته یو په بد نظر باندې کتلی شوي دي. د پیغمبرانو د اصحابو ذکر یې وکړو چې هغوی ته ولې په قرآن مجید کې هم په دروند نظر باندې کتلی شوي دي، ځکه چې هغوی د انصاف ژوند تیرو. چېرته داسې نه و چېرې په یو کس باندې به ظلم کو او بل ته به په ښه نظر باندې کتل، نه هغوی چې کوم ژوند تیر کړی دی نو غټ او وړوکي مالدار او غریب ته په یو نظر باندې کتلی دي نو ځکه درنو لفظونو باندې کتلی کېږي. دا حواله هم ورکړه چې د هغوی خو موږ د خپو د خاورو مطابق هم نه کېږو، خو بیا هم زما کوشش دی ما دا تحریک
د هغې دپاره شروع کړی دی. نو داسې څه خبره نشته چې شاه محمود قریشي راغلی او مال دا پیغام راوړو چیرې ته لږ ساعت دپاره ماینس شه. نه، دا خبرې زموږ نه دي شوي. هغه خبرې رد کړې او دا خبره وکړه چې د شاه محمود قریشي او زما ترمنځ چې کومې خبرې شوي دي نو هغه د جیل حوالې سره شوي دي، چې کوم قیدیان دي نو د هغې حوالې سره شوي دي. نور هم ډېرې اهم ترین خبرې مخې ته راوړي دي. دې سیر کې تاسو ته ښکاري وایي چېرې زما خویندو ته هم دمکیانې میلاویږي. ما خپلو خویندو له دا مشوره ورکړه چیرې تاسو څه وخت دپاره بهر ملک ته لاړ شئ، خو هغوی هم په دغه خبره باندې کلکې ولاړې دي چیرې موږ ملک نه پرېږدو. وایي ملګرو چې کوم په بهر ملک کې زمونږ پاکستاني دي په امریکا کې نو د هغوی د یو کس آمدن چې کوم دی د 200 ارب ډالرو نه سیوا دی. هغوی ولې د پاکستان نه تللي دي په انصاف باندې هغه بېګا ټوله خبره کړې ده چیرې دلته انصاف نشته دی. هغه خلکو دا سوچ دی که چېرې موږ په پاکستان کې خپل چې کوم کاروبار دی هغه شروع کړو نو الله مکبل زموږ سره داسې قسم کار ونه شي چې هغه د کېدو نه وایي چې د 6 ارب ډالرو دپاره مونږ IMF ته مینتونه کوو، سوالونه ورته کوو، خو که چېرې دغه د پاکستان چې کوم کسان تللی دي او په بهر ملکونو کې خپل روزګارونه سیټ کړي دي که دغه خلک چېرته راشي او دلته په پاکستان کې خپل سیټ اپ وکړي نو موږ بیا چېرته هم IMF 6 ارب ډالرو دپاره مینت نه کوو ځکه د هغې ډاکټرانو سره 200 ارب نه زیات ډالر د هغوی اساسه ده. خو هغوی ولې د پاکستان نه تللي دي؟ په دې باندې تللي دي چې دلته کې انصاف نشته. وایي چې کوم نوې پارټي جوړه شوه نو د 27 کالو چې زموږ سره کوم زاړه کسانو چې هغوی تجربه کارو نو وایي موږ دغه نوې پارټۍ ته ورولېږل که نور په کار وي نو حکم کوه دا نور به هم زه درولېږم. خو آیا ستا د دې نوې پارټۍ د جوړولو سره به پاکستان مضبوط شي او که نه؟ بیا ملګرو د دغې نوې پارټۍ حوالې سره چې دننه کوم کانفرنس شوی نو هغې ته خو صحافیان نه و پرېښودی شوي خو چې کله هغوی بهر راووتل نو صحافیان ورته ولاړو نو د صحافیانو سره د هغوی بیا کمې خبرې شوي دي. دا ویډیو پرون په سوشل میډیا ډېره زیاته وایرل. सियासत से ब्रेक ले रहे थे आप तो जैदी साहब, आप लोग कभी मीडिया को यूं वेल लेफ्ट नहीं करते। साहब आपने तो ब्रेक का ऐलान किया था सियासत से, आप तो ब्रेक ले रहे थे साहब, ये ब्रेक इतनी जल्दी खत्म हो गया? आपकी ट्विटर की बायो में तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। चौधरी साहब कैनी साहब कैसे हैं आप? कैनी साहब आपने तो सियासत छोड़ने का ऐलान किया और सबसे पहले अपनी जमात मैं तो कोई पार्टी या नून लीग में अपने सारे साथ ये तो PTI तो नहीं, आप तो PTI के जनरल सेक्रेटरी आमिर कैनी साहब आप तो तहरीक इंसाफ है। क्या ये दूसरी तहरीक इंसाफ है? आपके बयान के मुताबिक क्या ये दूसरी तहरीक इंसाफ है? सारे खुश बशाश बैठे थे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने आप زه هم دا ځینې ژوند دې په بلا ولګي ځکه دې په بلا ولګي که دلته نواز شریف ته تاسو کتلی شئ چې د هغه مور وفات شوه، نواز شریف هم د مور په جنازه کې شریک نه شو نو په داسې پیسو باندې به زه څه وکړم؟ بل طرف ته که دوی وګورئ ملګرو نو دوی هم کوشش کوو چیرې موږ به د PTI پارټي پرېږدو او موږ ته به ډېر غټ عزت میلاو شي. هغه ذلت د دوی کم دی تاسو په دې ویډیو کې وکتل چې صحافیانو ته دوی نشي مخامخ کېدی. نو چې دوی صحافیانو ته نشي مخامخ کېدی نو آیا دا خلک به عوام ته مخامخ شي؟ د دوی هم دقه چې کوم د خفګان اظهار دی چیرې د جهانګیر ترین د پارټۍ کوم کانفرنس و نو په هغوی کې دوی ډېر زیات خپه وو. ولې خپه وو؟ دوی ته پته ده چیرې موږ خو که چېرې اوټ غواړو د عوامو نه به غواړو، که چېرې موږ مخامخ کېږو نو عوامو ته به مخامخ کېږو. نو چې موږ عوامو ته مخامخ شو نو آیا د هغوی به څه ریاکشن وي؟ د هغوی به څه رد عمل وي؟ نو هغوی خو ګوري چېرې دلته کې د پارټۍ نه د PTI پارټۍ نه چې کوم کسان دي هغه وتلو والا نه دي، د عوامو چې کوم محبت دی هغه وخت ته وخت سیوا کېږي. او عمران خان هم د دې حوالې سره دا ډېره اهم خبره وکړه چې کوم کسان د عمران خان نه لاړل نو د موجوده حکومت یې په دې باندې شکریه ادا کړه چیرې دا ډېر بهترین کار وکړو چې موږ ته پکې د صحیح او د غلط کس پته ولګېده چې زموږ سره کم کسان غلط دي او کم کسان زما سره په دې تحریک کې ولاړ دي. نو په دې هم شکریه ادا کړه او بالکل دا خبره ټیک هم ده د هغه چې په دې وخت کې د عمران خان سره دغه چې کم کسان دي هغه ونه درېږي نو پته دا لګي چیرې دا کسان کم راغلي وو PTI پارټۍ کې شمولیت اختیار کړی نو دوی د خپلو مفادو دپاره راغلي چې کله به دوی باندې تکلیف راغلی نو دوی د پارټۍ نه وتښتېدل. اوس راځو ملګرو
کم کسان چې وایي چېرې د پی ټی آی پارټي ختمېدو واله ده نو په دې باندې منصور چې کوم دی تاسو به کتلی شئ چې په سوشل میډیا باندې یو ډېر وایرل دی څنګه چې عمران ریاض و خو منصور چې کوم دی نو هغه د عمران خان ډېر سخت خلاف دی د عمران خان خلاف چې کوم الفاظ وي هغه راوړي خو یو څو ورځې کېږي چې کوم حالات په دې ملک کې روان دي نو منصور هم داسې خبرې راوړي چې هغه د عمران خان په حق کې نو چې د پی ټی آی کومه پارټي ده هغه د ختمېدو حوالې سره منصور څه وایي راځئ دا واورئ میں بول کے رہوں گا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہونے والا. آپ اپنے نا اس یہ جو خیالی پلاؤ اپنا بنایا ہوا ہے نا، برائے مہربانی سے باہر نکلائیں. ایسا نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے پچھلے 10-11 سال میں ماشاءاللہ ہماری یہ جو خاص طور پہ جو یوتھ بلج ہے نا، یہ جو 18 سے 30 سال کے لونڈے ہیں، ان کو جس طرح کو تیار کر لیا ہے، یہ آپ کے ساتھ اگلے 20-25-30 سال رہیں گے. ابھی یہ کہیں نہیں جانے والے. تو آپ کو چاہے پسند ہو یا برا لگے، یہ رہیں گے. ان کے دل میں عمران خان کی محبت رہے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور اگر ان کو برین واش بھی کرنا ہوگا نا، وہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اس کا بھی انتظام ہے. جس طرح ڈرائی کلیننگ کی یہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح برین واشنگ کی بھی یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی دکانیں ہیں. تو ان کو اگر ایکٹیویٹ کیا گیا تو اس کو بھی کئی سال لگیں گے اس چیز کو دھونے میں، بڑا ٹائم لگے گا اس چیز کو کلیئر کرنے میں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کی اطلاع کے لیے کہیں نہیں جا رہی. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړه. مهرباني وکړئ چې ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ. د پیج حالات ډیر زیات خراب دي، نو ستاسو د سپورټ ضرورت دی. ویډیو د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کړئ. تاسو باندې نن ورځې اپډیټ څنګه ولګېدل هغه را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ. چېرته مې علام خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز: پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. د لوی الله په امان.